السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سوال دا دی چې آیا په حالت د روژې کې د مسواک یا د روټۍ خوړل شوي ذرات خېټې ته لاړ شي نو دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امیر زاده صاحب خوشحاله اوسئ. سوال مو کړی دی چې سړی د روژې په حالت کې مسواک وخي او د مسواک هغه ریشه او اخکسره خېټې ته لاړې شي نو روژه پې ماتیږي که نه؟ ګوره په غاښونو کې انښتې څیز چې د چڼې نه کم وي که د خوراک یو څیز وي لکه پشمني کې سړي خوراک وکړو خوله کنګال نه کړه نو اثرات خېټې ته ځي. لہذا فقها وایي چې که چېرې دغه خوراک د چڼې د دانې نه کم وي روژه پې نه ماتیږي. دغه حکم د مسواک د ریشې هم دی چې خو د چڼې د دانې نه خود کم وي. لہذا د مسواک ریشه یا هغه خوړلی شوې ډوډۍ چې د هغې مقدار د چڼې نه کم وي دا که خېټې ته لاړې شي نو روژه پې نه ماتیږي. احسن الفتاوا چې کومه پاکستانی نسخه ده جلد نمبر 4 صفحه 435.